بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات محترم د رکوع د افتدانا د هغه رشتو تذکره وشوه چې چا سره نکاح کول حرام دي، نو هغه مختلفې رشتې چې کوم دنه هغه ذکر شوې. اوس په دې د دې مقام نه بل هغه رشته چې د هغې سره نکاح کول حرام دي د هغې تذکره کېږي چې والمحصنات هغه ښځې چې د هغې مخکې نه خاوندان د بل په نکاح کې وي که نه، نو چې د یو سړي په نکاح کې وي نو د بل سره نکاح نه کېږي. اکثر په دې معاشره کې داسې وشي که نه چې د شته نکاح ښځه چې کوم دی نو بل سره به لاړه شي. حالانکه شریعت اسلامی وی چې تر کومې پورې د لومبني خاوند د ښځې ته طلاق نه دی ورکړی، د ورسره هغه رشته د ازدواجیت نه ده ختمه کړې، نو د دقې ښځې د بل خاوند سره نکاح بالکل جایز نه دی. بل خاوند سره نکاح کېږي نه، ځکه د نکاح د پاسه بل نکاح جایز نه دی. نو شریعت وی چې حرمت علیکم والمحصنات ذات ازواج، چې هغه زنانه چې سي د بل سړي په نکاح کې ٹھیک شو جی. والمحصنات نکاح کړي شوي زنانه من النساء چې سوي د زنانو نه د ښځو د بل سړي نه، الا مگر معاسو ملکت ایمانکم چې مالکان وي لاسونه ستاسو. مطلب تېنه څه دی؟ یو داسې زنانه چې هغه په رشته د غلامۍ کې وي او د دې خاوند په دارالحرب کې پاتې شوی که نه، نو دارالحرب او د دار اسلام د وجې نه د هغې چې کوم عقد د نکاح دی هغه ختم شوی دی. نو علماء کرام ذکر کوي که نه، وایي که چېرته د دقه وینځه دې سره یو سړی نکاح کول غواړي نو کولی شي. کتاب الله حکم د الله تعالی دی علیکم تاسو ته، واحل لکم حلال کړی شوي دي تاسو دپاره ما آس وراء ذلکم چې علاوه د دې نه دي کومې رشتې چې دي. نو علماء کرام ذکر کوي که نه، وایي دې آیتونو کې چې کومې زنانه سره نکاح کول چې کوم در هغه جایز نه دي که نه، نو ګورې دغه محرمات دي او د دقې نه پرده نشته. خو ګورې یو مسله دا ده که نه چې والمحصنات د غیر ښځې سره چې نکاح نه کېږي، نو دا ګورې محرمات ابدیه سببي دي. ګورې ځکه د دې خاوند بل خاوند شته، نو ګورې د دې نه به پرده کېږي او د دې نه ما سوا نور چې دا کم محرمات ذکر شوي دي که نه، نو د هغې نه پرده نشته دی. ځکه خورده ده، ریره ده، پپو ده، خور ده، ماسی ده. اوس نو د دقې نه چې کوم دی پرده په شریعت کې چې کوم ده نه هغه نشته. خو د دې نه ما سوا څومره چې رشتې دي، د ماسی زوی دی، د تره زوی دی، د پپو زوی دی، د ماما زوی دی، د پلار د تره د کاکا د پپو لکه لرې لرې رشتې خلق دغه کوي. او اکثر خلق وایي که نه، دا زمونږ خپل دی. نورونو یاد ساتئ، اسلام مونږه تاسو ته ویلي دي، د اسلام حکم زمونږه ستاسو دپاره دا دی چې د کوم سړي سره نکاح کېږي که نه، نو د هغه نه به پرده وي. ٹھیک شوه؟ چې د کوم سړي سره نکاح کېږي د هغه نه به پرده کېږي. او زمونږ دا په دې معاشره کې نن د بګاړ د ټولو نه بنیادي سبب دا دی چې مونږ هغه د پردې په دې معامله کې لږ ډېره بې احتیاطي کوو. نو اکثر بیا مسلې جوړي بیا والا چل نه ورځي. نو اسلام وایي چې ګوره چې د چا سره نکاح کېږي د هغه نه به پرده وي. ښه جي. او جی دارالحرب دا هغه د مطلب د کافرانو چې کوم مملکت دی، د کافرانو چې کوم ملک دی. ٹھیک شوه؟ نو چونکې پخوا به د مسلمانانو او د دې کفارو به آپس کې یو بل سره جګړه راتله، نو دای با د غیر مسلمو پخوا چې کوم نه اکثر به د خلقو بدن سره زنانه به امراوستی میدان جهاد ته د مدد دپاره، چا به پټۍ کولې، چا به اوبه ورکولې، چا به نور څه ضرورت برابرو. نو که چېرته دقه زنانه به هم په قید کې رالي که نه، نو د دې نه به یې وینځي او غلامان به یې ترې جوړ کړل. ښه ٹھیک شوه جي.
وَأُحِلَّ لَكُمْ حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره ما اغذنا نورا ذالکم چې علاوه د دې نه دي ان تبتغوا دا چې ولټوي تاسو دی لرا باموالکم په مالونو خپلو سره محسنینا چې نکاح کوونکي وي دی پاک دامني اختیارونکي وي غیر مصافحینا نه وي زناکارې فما استمتعتم پس آج فایده اخلی تاسو منهن د دینا فاتوهن ورکی دی توجورهن مهرونه د دی فریضة مقرر کړی شوي چې کوم مهر مقرر وي ولا جناح نشته رسو ګناه علیکم په تاسو باندې فیما پاس کې تراضیتم چې رضایي تاسو به په دې سره من بعد الفریضة رسو د مقرر کولو د مهر نه اوس څه دی د ښځې او د خاوند آپس کې مسله ده که نه او دا ښځه خاوند یو بل سره کېناستل یو بل ته وایي چې یاره مهر خو دومره مقرر دی او دا ښځه ورته وایي چې نه دا ډېر دی ته چې کوم نه هغه ماله لږ راکړه زه تا ته دا نور معاف کوم ټیک ته یا دا خاوند ورته وایي چې ستا خو دومره مهر دی یاره دا لږ دی دا دله لږ ډېروم بالکل صحیح ده اسلام وایي چې د ښځې او د خاوند یو بل سره په اتفاق او په خوشحالۍ باندې کوم اګریمنټ شو دا بالکل دې کې څه خبره نشته ټیک شوه خو مجبوره کې به نه په زبردستۍ به پې نه کې ته چې کوم دی که نه زیاتۍ به پې نه کې چې ته به ته وایي چې ما ته به یې پرېږدي ما ته یې کم که نه د هغې خوښه ده د هغې خوښه ده که درته اخلي که درته معاف کوي که درته کمی که درته سیوا کوي ٹھیک شوه ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان دے علیما علم لرن کے حکیما حکمت والا ذات ومن لم یستطع سو کی طاقت نلری منکم نتاسنا طولا د مالداری نو مطلب تینا سدے یو سړی نکاح چې کوي کنه نو د نکاح د کولو د پاره ګوره د شریعت حکم دا دی چې یا نکاح کول چې کوم نه سنت دی په دویم صورت کې نکاح کول واجب دي او په بل صورت کې نکاح کول څه دي د ګناه کبیره کې راځي بیا اوس څنګه ګناه نکاح کول چې کوم په ګناه کبیره کې راځي هغه دی چې یو سړی د خپل ښځې حق نشي ادا کولی خرچول نشي ورکولی نه نفقول نشي ورکولی سکناول نشي ورکولی نو بیا د دغه سړي دپاره نکاح کول د جایز نه دي په کار بیا ښه ٹھیک شوه جي اوس یو سړی داسې دی چې هغه نه نفقه هم ورکولی شي او دی چې کوم دی د هغې نه باوجود دی په خپل خواهش باندې کنټرول هم ساتلی شي نو بیا سنت دی چې دی دی نکاح وکړي اوس بل یو سړی داسې دی چې هغه نه نفقه هم ورکولی شي او دی په خپل خواهش باندې کنټرول هم نشي ساتلی نو په دغه انسان باندې نکاح کول بیا څه دي واجب دي د انسان به نکاح کوي بیا خبر دین ترازی خجی ومن لم یستطع سو کی طاقت نلر منکم نتاسنا طولا دمالداری این کی حل محسناتی دا چی نکونو کی دادادو زنانو سرا المؤمناتی چی مومنی دی پمما ملکت پس آچ مالکانی ایمانکم لا سنستاسو من فتیاتکم دویندستاسنا المؤمناتی چی مومنی والله الله تعالی عالم علم لرن کر بیمانکم پاغسلون استاسو باندی بعضکم بعض استاسو من بعض د بعض نور ندی نفنکحوهن نکونو کی تاسو دی وینځو سراب باذن اهلهن په اجازت مالکانو ردی واتوهن ورکی دی تا وجورهن مهر ندی بالمعروف په خی طریقې سراب محسنات چی پاک دامنی کون کی وی دی سوی دا دی نکاح نا مقصد دا دی چی گنی عفت و پاک دامنی پکی پیدا شیخا غیر مصافحات نوی دی غیر مصافحات نوی دی زنا کون کی ولا متخذات اخدان و نوی دی پٹ تعلقات و یارانی کون کی خواہ نو علماء کرام ذکر کی مقصد سے دے مقصد دا دے کنا چی دا نکاح مقصد صرف خواہش پورا کول ندی دا نکاح مقصد دا شریعت یو حکم دے اگا پورا کول لی نکاح با دا شریعت دا حکم مطابق کول غواری و زمانگا خلق نکاح کی ام نخری پیخی کئی خواہ سکئی نکاح سنت گنی نکاح د شریعت حکم گنی خو پاگی کے چکم خرافات دا خلق کئی کم نافرمانی دا اللہ تعالیٰ پکی کئی او کم دا اللہ حکمون پکی ماتای کنا نو دا دیر دا افسوس خبر دا
ډېر د افسوس خبره ده. او بیا خصوصا چې کوم دی که نه هغه په د نکاح په دې پروګرام کې دا تکلفات دومره د حد نه سیوا کې، دومره د حد نه سیوا، اکثر پکې د خپل څادر نه سیوا خپې وخورئ ښه. نو چې د خپل څادر نه سیوا خپې خوري کي که نه نو بیا سي بیا ټول عمر چې کوم دی هغه پریشاني. بله ورځ ماته یو کس خبره کوله، وی جي زما یو ورور دی، وی د هغه د لور چې کله نکاح وکړه نه وی خپلې ورڅخه نه وي، وی په سود باندې د بل نه پیسې راواغستې او د دې لور واده یې پرې وکړو. ٹھیک شوه. نو نن په دې معاشره کې دغه شی چې کوم دی هغه ډېر زیات دی. د جهیزونو به څه ووایي، دغه د غیر ضروري خبرې چې کوم دی که نه دا خلک غرق دغه څیزونو کو دا غیر ضروری چې کوم سره اسلام مونږه تاسو ته وایي چې تاسو نکاح آسان کوي. تاسو نکاح پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي بهترین نکاح هغه دی چې کوم ایسره مؤونتن چې په هغې کې مشقت او تکلفات لږ وي. ٹھیک شوه. نو نکاح پکار دی، خو لیکن د نکاح دا چې کوم لټر پټر دی نو دغه شی ختمول غواړي. جهیزونه د لکونو روپو چې کوم دی هغه د جهیز مسلې پکې، بیا د لکونو روپو د سونې مسلې پکې، او بیا چې کوم دی که نه ورسره نور دا چې کومې خبرې دا رسومات او رواجات اسلام د دغې خبرې روکتام کوي ښه. فَإِذَا أُحْسِنَّا پس هر کله چې نکاح وکړه دی، فَإِنْ أَتَيْنَا پس که چېرته راتلو کړل دی بِفَاحِشَةٍ په کار د بې حیې سره، فَعَلَيْهِنَّ پس په دغه وینځو باندې نصف ما علی المحصنات نیمه سزا هغه ده چې کومه لازمه وي په چا باندې، په هغه آزادو زنانو باندې، من العذاب د حد شرعینا، ذالک دا لمن د پار دا چا حشی العنتا چې یریږي دی د زنا نه، منکم د تاسو نه، وان تصبروا که چېرته صبر وکړئ تاسو، خیر لکم دا خبره به بهتر وي ستاسو دپاره، والله الله تعالی غفور بخونکی دی، رحیم مهرباني کوونکی دی. یرید الله اراده لري الله تعالی لیبین لکم دا چې بیان کی تاسو ته سو مصالح امرکم ستاسو د مصلحت خبرې ښه، ویهدیکم دا چې رهنمایي وکړي تاسو ته سنن الذین د طریقې د هغې خلقو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه و د انبیاو، ویتوب علیکم دا چې رحمت نازل کړي په تاسو باندې، والله الله تعالی علیم خبردار دی، حکیم حکمت والا دی، الله علیم بکم الله ستاسو د حال نه خبردار دی چې تاسو څه کوئ ښه. والله الله تعالی یرید اراده لري ان یتوب علیکم دا چې رحمت نازل کی په تاسو باندې، ویرید الذین اراده لري خلق یتبعون الشهوات چې تابعداري کوي دی د شهواتو، مطلب تینا هغه پاجران فاسقان هغه بدعملي خلق خجی ان تمیلو دا چې مایله شي دی میلا عظیما په مایله کېدو لوی سره، یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف عنکم دا چې تخفیف راولي په تاسو باندې، وخلق الانسانو پیدا کړی شوی دا انسان ضعیفا کمزورې، انسان کمزورې دی، انسان سره نفس مشتا، انسان سره شیطان مشتا، نو الله تعالی د انسان ته د حلال مقام چې کوم دی د هغې اجازت ورکړی دی، نکاح دې وکړي نکاح دې وکړي نو بیا څه دی، بیا د ده دپاره دغه خواهش پوره کول هم دا عبادت کې راځي ښه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه صحابه کرام رالل، وی د الله پیغمبره یو سړی هغه به چې کوم دی هغه خپل خواهش په د خپلې بیبي نه پوره کوي، نو ده ته به په دې اجر میلاویږي. رسول الله مبارک ورته وی او بالکل به پې الله اجر ورکوي. صحابه کرام ورته وی د الله حبیبه په خپل خواهش پوره کولو باندې حضور ورته وی او وی که چېرته دې سړي چې کوم دی که نه د خپل خواهش په ناجایز ځای کې په غیر شرعي مقام کې پوره کو نو ګناه به وکړه به نه و. صحابه کرام ورته وی او بالکل به ګناه نه وي چې په جایز او په شرعي مقام کې نو ثواب هم شته. پوهېږئ تاسو. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا مخورئ تاسو اموالکم مالونه د یو بل بینکم په خپل مابین کې بالباطل په ناحقه سره الا مگر ان تکونا دا چې وي تجارتا معامله عن تراض په رضا سره منکم د تاسو نه، ولا تقتلوا مه قتلوئ تاسو انفسکم یو بل لره، ان الله بشک الله تعالی کان د بکم په تاسو باندې رحیما رحم کوونکی ذات.
نو علماء کرام ذکر کوي وای مخ کی آیتونو کې سو د انسان د عزت د اغي د حفاظت احکامات ذکر شو، نو اوس دلته د انسان د مال د حفاظت د اغي احکامات بیانېږي. ښا ومن يفعل ذلك چاچو کداکار عدوانا سرکشی سرا وظلمن او پظلم سرا پسوف نسلی ذره چی داخل بکمم دلرا نارن اور د دوزختا وکان ذلك دداکار علی الله پا اللہ تعالی بند یسیرا دیر زیاد آسان چی سکی د جہنم دی اور تے داخلی اللہ وی دا سگران خبر ندگ ورقا ان تجتنبو کچر تزان ساتی تاسو کبائر دا کبیر گناہوننا ماد آسنا تنہونا چی منکڑ شوی تاسو عنہو ددینا نکفر عنکم نلیبکم انگ تاسونا سیئاتکم اغا صغیر گناہون استاسو وندخلکم داخل بکم تاسو مدخلا کریما زائد داخل دو عزت منتاب. مطلب تنسدی یو انسان چیزان دا کبیر گناہونو نساتی کنا اللہ تعالیٰ با خود بخود دا طاعاتو او دا اللہ تعالیٰ پا بندگی دا اعمالو دا وجنا دا صغیرہ گناہونا با اللہ تعالیٰ خود بخود باف کئی خواہ. نو علماء کرام ذکر کئی دا کبیرہ گناہونو دا پارا دا توبی ضرورت بھی او دا کبیرہ گناہونو نا بتا حد تلوہ سزان ساتی کبیر گناہونو به حد الوسط ځان ساتي. او بل مثلا ګوره ذهن کې کیدی چې ګوره هر هغه ګناه چې مونږه تاسو یې صغیره ګڼو کنه نو په دې صغیره ګناهونو باندې مداومت کول هم دا سری دا صغیره ګناهونه مرتبه د کبیره ته ورسوي بیا ښه ٹھیک شو جی. ولا تتمنوا تمنا مکوی تاسو ما د آسو فضل الله چی فضیلت ورکړه دی الله تعالی بی پدی سرا بعضکم بعض تدینا بعضکم بعض تد تاسو نه علا بعض فبعض نور باندې. مطلب تنسره مطلب دا دی چې الله تعالی چاته یو مقام ورکړه دی کنه نو ته په اغي باندې ته د اغي تمنا مکو چې یاره کاش چې دا سی وکنه نو خلق بکتلیو چې ما سکول ښا للرجال لپاره د نارینهو نصیب اسرا مما دا عملنا اکتسبو چې کون کړي دی د سنا د جهادنا او د نور اعمال صالحونا نو دای چې کوم نه کوي کنه نارینهو ته هم دا غي اجر ملاويږي. وللنساء او د پاره د زنانو نصیب اسرا مما دا اعمالنا اکتسبنا چې کوي دی د سنا من اطاعت ازواجهن چې دی د خپل خاوندانو تابعداري کوي ښا ځکه د زنانو د پاره جنت تتلل ډیر آسان دی. خو ګوره د هغې د پاره بنیادی شرط دا دی کنه بنیادی شرط دا دی حضور فرمایي کنه چې ما ایما امرأة صلت خمسها چې 5 وخت مونځ کوي وصامت شهرها د رمضان المبارک روزي نیسي او د خپل خاوند د حق خیال ساتي هغه رضا ساتي نو تدخل من ای ابواب الجنة شاءت د جنت په کومې دروازې چې د دې خوښه کنه بس داخله دي شي خو د خدو ته منځونه بډیرو کی بزونه بډیرو کی روزي بډیرو ونیسي تسبیحات بډیرو کی او درسونه بډیرو کی خو ګوره د خپل خاون خبره منل وته دا کوپر ښکاریږي ښا دا وته بالکل چې کم ده کنه دای ته دا خبره ګوره ډیره نارو او دا دای ته ډیره ګرانه خبره ښکاریږي ښا ٹھیک شو. حالانکه سره اسلام ویلی دی چې ګوره د خدي باندې د خپل خاوند حقوق خیال ساتل دا انتهایی ضروری دی او د الله نه بعد چې په خزه باندې چې د چا حق زیات ته کنه هغه د چا دی هغه د خاوند حق ته پیغه دا خاوند حق ته پی وګوره الله تعالی دې معفو کی اکثر خزه چې کمنه دا غینه ګوره خپل خاوندان خفایخه نو چې د کمی خزه نه خپل خاوند خفای نو قیدی منځونه کنه قیدی دي کرونا تاجدون او درسون الذی خو چې کله ته خپل خاوند خپه دې نو ایسه نه قبليږي کا اس شی نه قبليږي نو کوشش پکاردار دی چې ول دې کمنه د بڑو پلار خوشاله ساتي ښا د بڑو پلار خوشاله ساتي نو بس ارسو الله تعالی قبلي کم دی جی خاجی ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان
واسأل الله سوال کوي دا الله تعالی نه من فضلی د فضل خپل ان الله بشک الله تعالی کان دی بكل شيء پار یو چیز باندې علیم علم لرونکی ذات ولکل د پار د هر یو جعلنا ګرځولې دي مونږه موالیا وارثان مما دا غسنا ترک الوالدانی چې پرې خو دي مور او پلار والاقربون رشتہ دارانو والذین خلق عقدت ایمانکم چې عقد معاولات کړی تاسو دی سره پاتوهم ورکی دی تنصیب میسد دی عقد موالات دی توی کنا عقد موالات نو پخوا با دیو دو کسانو با آپس کیو بل سر اگریمنٹو کو یو بدی بل تبی وی کچا تصوفات شم کنا نو زما پا وراثت کی بتا تا دمر دمر ایسا ملاویگی اگی بل بم وطوی چی کچا تصوفات شم کنا نو زما پا وراثت کی بتا تا دمر دمر ایسا ملاویگی نو دق کتاب عقد موالات ویخا ٹھیک شو عقد موالات پہ وتوی اس دک عقد شریعت وی کہ یو سړی سره د کړي دا نو چې څومره مقدار د مقرر کړي دا نه د هغه بسی د هغه مالیت په دغه کې سړی ته ورکول کیږي ښا فاتوهم ورکی تاسو دیتا نصیب میسد دی ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء پر یو چیز باندې شهید روبرو الله ارسوی نکا الرجال دا نارینه چی دی قوامون حاکمان دی علی النساء پا مصالح دا زنانو باندی بما پا سبب دا اغی سراب فضل اللہ چی فضیلت ورکر دی اللہ تعالی بعضهم بعض تددین علی بعض پا بعض نور باندی ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردادے کنا چی پا مخ کی رکو کی احکامات دا نساو ذکر شو نو پا دی رکو کی احکامات دا رجال او فضیلت دا دق کی نارینو پا دی خضو باندی دا اغی تذکر رازی خجی خلاصه دا رکو دا کنا چی تقسیم مراتب الزوجین او بیان دا بازی حقوق دا زوجینو چی دا خضی دا خاون پیو بل باندی کم حقوق تی او پا خضی دا خاون پرشتہ کی دا خضی کم مقام دے او دا خاون کم مقام دے اگر دی رکو کی ذکر کی گی خواہ ٹھیک شو جی الرجالو دا نارین چی دی قوامون حاکمان دی علی النساء پا مصالح دا زنانو باندی مطلب تینا سدی پا مصالح دا خپل خودو باندی خود دا حاکم نا مطلب دانے دے چی لکا دا خر پشانتی ودی ورپسی کوتا کراغستی خواہ شریعت سوئی شریعت وئی دا سڑے حاکم دے دا سنگ حاکم دے حاکم دا دے چی دی خپلی بی بی دا دی دا پارابا دا دی دا مصلحت تلاش پکی خواہ دا مصلحت تلاش پکی دانا چی بس لکا دا خر پشانتی ورپسی کو تکرا غستی اسلام دا دخ کسی سخت مانا کئی دا دوارو جہان مبارک سردار ارشاد فرمائی کنا وی بدترین سڑے اغدے چی دے دا ورز اخپلا خضا اٹھا کئی او د شپې بیا چې کم دی هغه څه کوي د هغې نه مطالبه کوي وایي بدترین سړی دغه دی ښه بدترین سړی دغه دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ تاسو ته حکم کوي چې ګورې خیرکم لاهله چې په تاسو کې غوره هغه دی چې کوم د خپل کور د خلقو دپاره غوره وي نه یو سړی بهر د خلقو دپاره خو ځان نه ازبرګ جوړ کړی خو ګورې د کور خلقو سره د هغه معامله بالکل صفر ښه کور خلقو سره معامله بالکل صفر خزتنا اور کې ولاړ لور او زویتنا اور کې ولاړ نو ګوریات ساتي د خپل کور د خلقو سره بهترین اخلاق حسن معاشرت حسن اخلاق اختیارول پکار دي ښه خجی کم دی جی الرجالو دا نارینا قوامون حاکمان دی علی النساء پا مصالح دا خضو باندی بما پا سبب دا آغی سراب فضل اللہ چی پدیلت ورکر دی اللہ تعالی بعضهم بعض تدرین علی بعض پا بعض نور باندی پسکی پا علم او پا عقل کے خواہ لیکن نارینا چی کم دے کنا دتا اللہ تعالی عقل مندی ورکڑی دتا اللہ تعالی قوت پیسل ورکڑی او ددی پا مقابلہ کی زنانا چی کم دے کنا ددی عقل ناقص تے قوت پیسل ددی کمزوری ددی سوچ کمزوری نو شریعت حکم دا کردے دے چی مصلحت دابا نارینا با ددی خپل خزی او ددی خپل خزی دا پارا دا مصلحت پیسل بکی خواہ وابما و پس سبب دا آغی سراب انفقو چی خرچ کئی بدئی من اموالین دمالونو ددینا پس صالحاتو پس نیکی بی بیانی
قانتات تابیدار د خپل خاوندانو، حافظات حفاظت کوونکې للعیب په عدم موجودګۍ د خاوند کې، بما په سبب د هغې سره حفظ الله چې حفاظت کړی دی الله تعالی د دې. واللاتی او اغا زنانا تخافونا چی یریگی تاسو نشوزهن دنا فرمانی دینا فعذوهن و نصیحتو کی تاسو دیتا فی قرآن مجید سرا. اس اغا یو خز دا سیدا چی اغا دا حد دا سیوانا فرمانا دا ندنا فرمان خزی سره بسکی شریعت اسلامی دا اغید پبارکی منگا تاسو تا حکم کی کہ تاسو کلا دغه سے نافرمان خزه ده کنه نو ګوره د نافرمان خزه لومبۍ مسله دا چې د نافرمان خزه یو عبادت نه قبليږي، یو عبادت نه قبليږي. او ځکه خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږه تاسو ته حکم کوي کنه چې په دنیا کې د الله تعالی په نعمتونو کې چې کم لوی نعمت ته کنه هغه نیکه بیبي ده. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، بہترین متاع بہترین نعمت دا نیکه بیبی دا. خو پنن دور کې به نیکه پیدا کی، پنن دور کې چې کم دن هغه نیکه چې هغه څه کوي هغه د صحابیاتو غونته کې تا سره ژوند تېروي، هغه په سخته په نرمه کې هغه په هر حال کې د الله شکر ګزاروي. نو نیکه څنګه علما ذکر کوي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځلې د اسماعیل علیه السلام د حال د معلومولو دپاره مکې معظمې ته راغلی. ځکه ابراهیم حضرت اسماعیل چې و کنه نو دی په مکه معظمه کې آباد و او ابراهیم علیه السلام په شام کې آباد نو کله کله به راته نو یو ځل چې راغلی کنه نو د دروازې چې وډبوله نو دننه آواز راغلی څوک؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته وی اسماعیل شته؟ نو ورته وی نه صاحب هغه خو نشته په سکار پسې بهر اوتی دی. وی ښه ژوندم څنګه تېرېږي، ژوندم څنګه تېرېږي؟ نو هغه ښځې به تا یو لوی لسټ چې کوم دی هغه د شکوو د شکایتونو د ګیلو دی ورته پیش کړه چې ډېره سختي ده او ډېر مشقت دی او ډېر بد حال دی، ډېر چې کوم دی هغه د ډېر ګران ژوندم تېرېږي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام پیغام ورته پرېښودو وی ښه چې کله اسماعیل راشي کنه وی ورته به وایي چې د کور دا چې کومه دروازه دی دا د کور دا چې کومه دورشل ده کنه دا څه کا دا بدله کا، دا بدله کا. اسماعیل علیه السلام دا پیغام ورته پرېښودو. ابراهیم علیه السلام واپس راغلی. چې کله اسماعیل علیه السلام کور ته راغلی کنه نو بیبي به ته وی دقسې یو څوک راغلی و او هغه چې کوم دی وی ښه تا څه تپوس یې کړی و؟ دا بیبي ورته وی یو تپوس یې وکړو چې ژوند هم څنګه تېرېږي. نو وی تا ورته څه ووي؟ ما ورته چې څه ووي نو هغه ټول خبره ورته واضحه وکړه. وی ښه بیا یې تا له څه جواب درکړو، څه پیغام یې پرېښودی؟ وی یو وی څه وی چې د کور دا دورشل یا دا دروازه دی بدله کا. وی ښه دقسې وی یو وی بس ستا چوټي ده، ستا چوټي ده ځه وي لکه وی زما پلار هغه راغلی هغه ما ته دقه پیغام پرېښودو چې ګینې څه دی دقه بیبي چې کوم ده که نه دا ستا سره د ژوند د تېرولو قابله نه ده. نو علما ذکر کوي هغه بیبي چې کوم ده نه هغه یې رخصت کړه. څه وخت بعد بیا حضرت ابراهیم علیه السلام چې راغلی که نه نو د اسماعیل علیه السلام د بلې بیبي سره نکاح کړو. نو بیا چې کوم دی که نه حضرت ابراهیم علیه السلام بیا ته اغراله او دروازه وډبوله. چې دروازه وټکوله کنه نو بیا جواب ملاو شو کور څوک نشته. ابراهیم علیه السلام ورته وی ژوندم څنګه تېرېږي؟ ورته وی الحمدلله ډېر ښکلی ژوندم تېرېږي، ډېر د سکون ژوند دی. وی دومره څو ضرورتونه وی مخ ته رستو کېږي خو ژوند ډېر ښکلی دی الحمدلله. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې کله اسماعیل راشي که نه وی ورته وایي چې د کور دا دورشل او دا دروازه دی مضبوطه کا، دا کلکه کا، دا محکمه وساته کا. نو مطلب دا دی چې د بیبي دپاره چې کوم شرایط پکار دي هغه مونږ تاسو ته په دې لږو خبرو کې ښکاره شو. ښه ٹھیک شوه جي؟ ښه جي کم دی جي؟ واللاتی زنانا تخافونا چی یریگی تاسو نشوزهن دنا فرمانی ددینا فعظوهن نصیحتو کی تاسو دیتا پا قرآن مجید سرا وحجروهن جدا کی تاسو دی لرا پی المضاجع پا بسترو کی
وضربوهن نو کچر تسی کچت دی لمبه په پته پوښو نصیحت په اثر کو نو بیا مخ کې مزه هو که نصیحت په اثر نکو نو ځان ته بیل کا نو که پدک کې باندې کارو شو کنه نو بس ټیک شو خو که پدیم کار اونشو نو سو کا وضربوهن خو ګوره سره داسې ضرب چې هغه بسی غیر مبرحین چې زخمی کې بینا زخمی کې بینا علماء کرام ذکر کوي څنګه امام مجاهد رحمت الله علیه چې وکنه هغه به مسواک راواغست او خلق ته وی الله چې مونږ ته کوم حکم کړی دی کنه وی په مسواک باندې بس صرف هغه معمولی غونته کې هغه اثر و تخکار کول زخمی کې بینا خوږې بینا نو ګوره سره مقصد دا دی چې د دې ذهن ته دا خبره کوزه شي چې ګوره خزه د وهلو شی نه دی خو ګوره کچته سي کچته د دې دا نافرمانی د حد نه سیوا شوه کنه نو بس مطلب دا چې د دې په مابین کې تفریق راتلی شي دا به هغې ته یوه نشاني وه دا به هغې ته یوه نشاني وه نو مطلب دا دی چې د نافرمانې ښځې علاج څه دی علاج دا دی چې ته به چې کوم دی هغه به نصیحت ورته وکړو بیا چې کوم دی بیا ترې نه ځان جدا کا بیا که نه کېږي نو په مسواک باندې خو که چېرته په دغې هم ونه شوه نو بس بیا دا د سمېدو نه ده ښه ٹھیک شو نو بیا به څه صورت حالي د اسلام مونږه تاسو ته وایي چې فلا بیا تاسو چې کوم دی د دې حالات داسې دي چې ګینې ستاسو دا چې کوم کورنۍ زندګي ده دا لغونته کې ډېره زیاته پریشان کن دی بیا ښه جي وَاضْرِبُوهُنَّ وَهَئِ تاسو دی لرا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس که چرته دی تابعداري وکړه ستاسو فَلَا تَبْغُوا مَلَټوئ تاسو عَلَيْهِنَّ په دې باندې سبیلا څه الزام بیا پې زیاتې مه کو ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیا شان علیا برتر دی شان د الله تعالی کبیره او لوی دی بادشاهت الله تعالی وان خفتم او که چرته یریږي تاسو شقاق بینهما په مخالفت په مابین د دې زوجینو کې نو فبعثو پس مقرر کئی تاسو حکمن یو پیسله کونکے من اهله د خاندان د دې سړي نه وحکمن یو پیسله کونکے من اهلها د خاندان د دې ښځې نه نو ان یریدا که چرته اراده لري دا دواړه اصلاحا د اصلاح کولو یوفق الله نو موافقت پراولي الله تعالی بینهم په مابین د دې کې مطلب دا دی که نه چې یو سړی به د سړي د خاندان نه یو به د ښځې د خاندان نه اپس کې به کینی د دې مسلې څه حل به راوباسي نو که چېرته ښځه خاوند خپل مسله حل کول غواړي که نه نو الله تعالی به د دې دواړو په مابین کې محبت راولي خو که چېرته ښځه خاوند یو خبره سمول نه غواړي که نه هغه بیا هېڅوک نشي سمولی هغه هېڅوک نشي سمولی ښه جي ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما خبردار په اراده وستا خبیره خبردار پس علیما علم لرون کې ستاسو په ارادو باندې خبیره خبردار د ستاسو په دې فیصله باندې وعبد الله بندگی وکړئ د دې الله تعالی ولا تشرکو شریک مه جوړوئ تاسو به د دې الله تعالی سره شیئا څه شی وبالوالدین د مور او پلار سره احسانا نیک سلوک کوئ وبذي القربى رشتہ دارانو سره والیتاما یتیمانانو سره والمساکین مسکینانو سره والجار ذی القربى او گاونډي چې سوي رشتہ دار وي والجار الجنوب او گاونډي د اړخ والا والصاحب بالجنب او هغه ملګری د اړخ مطلب چې مسافر دی مطلب چې نبی دا احسان وسره کول پکار دی نو علماء کرام ذکر کوي د گاونډي د حقوقو به مخیال ساتو نو د گاونډي حق څه دی د گاونډي حق پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي کنه وای کله چې بم جبرئیل امین راته کنه نو څه چل به وي ما ته به د گاونډي سره د حسن سلوک کولو حکم کو وی دومره به راته د گاونډي په باره کې تلقین کو کنه وی چې ما سره یاره شوه چې هسې نه چرته د الله ر طرف نه دا حکم ونشي چې گاونډي نه په وراثت او په میراث کې هم شریک دی نن زمونږ خلق اکثر وایي که نه وایي ګاونډي تنګ کا وایي چې تنګې نه نو کور دله نه درکوي چې تنګې نه نو پټې دله نه درکوي چې تنګې نه نو تا ته ځای نه پرېږدي بیا ښه هغه غریب څه کوي په هر صورت کې چې کوم دی هغه تنګول شروع کړي نو ګورې ګاونډي به ګورې تنګو نه ښه او بهترین ګاونډي دا د الله یو لوی نعمت دی ښه
بهترین گاونډي دا د الله لوی نعمت دی. نو الله دې زموږ گاونډیان نیکان کړي. ښه ښه جي. وابن السبيل ومسافر وما ملكت واچ مالکانی ایمانکم لاسونه ستاسو. مطلب تینا غلامان دي، مطلب تینا وینځي دي، مطلب تینا نوکران دي. د نوکرانو د خادمانو سره به احسان کې، ځکه هغه هم کم از کم انسانان خودي کنه. ان الله بیشک الله تعالی لا يحب نخوخی من اغچالرا کان چوی دے مختارا متکبرا فخورا فخر کون کے پخلق باندے الذین خلق یبخلونا چی بخل کی دی ویأمرون الناس حکم کی خلق بالبخل دا بخل ویکتمونا پٹی دی ما آساتام اللہ چی ورکڑوی دیتا اللہ تعالی من فضلی دا فضل خماللہ وَاعْتَدْنَا تیار کردے مونگا لِلْكَافِرِينَ لپار دا کافرانو عذاب مہین عذاب در رسوائی. نو دلتا کی قباحت دا بخل ذکر کی گی خواب. نو بخل ستوئی بخل دیتوئی چی اگا مال چی کم اللہ تعالی مال ورکڑی، کم اللہ تعالی علم ورکڑی، نو دا دق مال او دا دق علم خرچہ نکی، پخپل نارم نلگئی، پخلقم نلگئی. نو بخیل سڑے دے گورے دا اللہ تعالی نا دے خواب. بخیل سڑے دے دا اللہ نہ لری، دے دا جنت نہ لری، دے دے کم دے کنا دا اللہ تعالی دا رحمت نہ لری، دے دا خلق نہ لری. او بخیل دا سخی سڑے نہ دے، سخی سڑے دے دا اللہ دوست تے ولو کان فاسقن اگر کچرتا دے گننگر ولی نی خودے دا اللہ خوخت خواہ. نوزان کے بس سخا پیدا کو بخل بدن نو باسو خواہ دا سی بنی چکنی بس تجھے کم دے کنا پدی جیب بندر تبوی لڑم ناستے خواہ. اب دا سے بنکے لیکن تب بستا پدی جیب بندی تبوی چاوتا تالا لگو رے دا نا. بخیل سڑے گورے اللہ نخوخی، سخی سڑے دا اللہ. اور چے سمرے ورکے کنا سمرے سخاوت کے سمرے خرچہ کے نو دمرا با اللہ تعالیٰ دل در کی. او کنا غٹی ورکول دی شروع کرل کنا نو بس چیتا غٹی ورکے اللہ بس تاری زقل غٹی ورکی خواہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر چکم دا کنا دا دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بی دا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خور وخا. نیوزلی پیغمبر علیہ السلام دا دی کور تا تشریف راوڑ کنا نا دا لگیا ہوا سسیز لے خوٹا ورکولا او اغا سے چی پاگی کی بسو پاگی کی بدا غلوہ پاگی کی بدا پیسی و مالیت پدائی کی خودو اغیر غٹی ورکولی نو پیغمبر علیہ السلام متوی یا اسماء بنت ابی بکر لا تو کی غٹی مورکو گینی اللہ با پورتا نستا رزق لغٹی ورکول شروع کی خوا نو خرچہ با کو کا زن نبا شما بلا نجوڑو کا خجی. وآتدنا تیار کرد منگا للکافرین دا پار دا کافرانو عذابا مہین عذاب در رسوائی. والذین خلق ينفقونا چی خرچ کی دی اموالهم مالون دی رعا الناسی دا پار دا خودن دا خلقو ولا یؤمنون ایمان نراڑی دی باللہ پا اللہ تعالی باندی ولا بالیوم الاخرین پورد داخرت باندی. ومن یکن الشیطان واسوک تی ملگر چد شیطان لہو دا پارا قرینن پا دوستی کی پسا پس دیر بد دے قرینا دوستی کون کی. مطلب سرے کہ کم سڑے خپل مال اگد خلق دا خودن دا پارا خرچہ کئی کنا نو دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی دتا دا دخ کی مال دا خرچہ کولو اس اجر نمیلاوی گی خواہ. او سرے اذ هو قرین الشیطان دا کریا دا وجنا دا شیطان ملگرے شو او دا شیطان ملگرے اللہ تعالیٰ دا شیطان دا دوستی گوردیر ناکار دوستی رکھا دا کتابا خام خواہ دا گناہ پکار باندے آمادہ کئی تابا دا ثواب دا اللہ نبا دی محروم کئی. نوریا سر دا انسان اگا طول عمل تے کم اجر دے کم نورانیت تے کم برکت تے اگا ختم شیخا ٹھیک شوا. نو گوریزان بدریا نساتو زمانگا نن کچتا خیراتی او ککوڑے ورکو کنا نو بس پدر طول کلی کی دی کم در حقا بیا منگر دا سی خو میں اکڑل یرا دا سی بھی کڑیو نو حالانکہ پکار دادا چی کم عمل تا دا اللہ دا پارا کردے اللہ با دا اغی اجر در کئی. بس دا اغی بدل دا اللہ چی کلے اللہ در کئی کنا نو خلق تدخولو دا وینا ضرورتو نشتا دے بس پزڑکی اسا تخا تاجی کئی خلق آج خلقو کے عمل کی جائے
نن نه د انسان په زړه کې چې دی کله خلقو ته وایي که نه نو د خود به خود د ده په دې زړه کې شیطان دا خبره پیدا کړي چې خلق مانوسه شي او خلق زما تعریف وکړي، نو بیا دا ریا ده. او ریا اسلام کې دا مبغوضه ده. ښه وماذا عليهم سزرر برسیدلو دیتا لو آمنو کچرت ایمان نوڑو دی بالله پا وحدانیت دا اللہ تعالی والیوم الاخری پورد دا آخرت پاندی وانفقو خرچ کردو دی مما بعد دا اغمالونونا رزقهم اللہ چی رزق ورکردو دیتا اللہ تعالی وکان اللہ دا اللہ تعالی بهم پا خرچ کول دی باندی علیما علم لرن کذات سدی اللہ تعالی وی دا دی دنیت او د دې د سوچ او د دې د تصور مطابق په دې ته اجر ورکوم. ښه لکه د اعمالو اجر د الله تعالی په نسبت باندې دا د نیت په اعتبار سره دی چې څومره څنګه نیت وی کنه نو داسې به بدله ملاویږي. ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نکي مثقال ذره په مقدار دی او ذری وان تک حسنه کچرتوی او عمل نیک یضاعفها نو زیاتی دی لاله د پار د مؤمنانو ویوتی ورکی من لدنه د جانب خپل اجر عظیما لوی اجر لګنه کیدا. الله تعالی وی چې په کمال اخلاص سره دې کړی دا کنه نو د دغه نیکی دا اجر دل سیوا کوم. حجی پاکی پاپا سرنگی حال بی اذا جینا پا وقت چراتلو کمونگا من کل امت دهر یوی ڈلینا بشہیدن پیو گوا سراب وجئنا راتلو کمونگا بکا پتا سرا علا ہاولائے پدق کی امتون باندی شہیدن گوائی کون کے مطلب تنسدے مطلب دادے چی اللہ تعالی بدا انبیاء رو گواری او دی انبیاء نبا اللہ تعالی تپوس کی چی تاسو دی امتون تزما پیغام رسولیو نو انبیاء با اقرارو کی چی والله مونگ ور رسولیو امتون با انکارو کی چی مونگ نیو خبر. اللہ تعالی با امت محمدیت بوئی چی آیا تاسو اقرار کوئی چی دی انبیاء دا خپل پیغام چی کم دیتا دا اللہ دا طرف ملاو شویو دا دی خپل امتون تا رسولیو امت محمدی با اقرارو کی چی او اللہ بالکل مونگ دا دی گواہی ورکو. نو علماء ذکر کئی کنا پیغمبر علیہ السلام با د دې خپل امت په حق کې الله په بارگاہ کې به گواہی ورکي چې الله زما امت رښتیا وي. نو وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا دا مراد دی. یومئذ فلا یود الذین چق وخیبا خلق کفرو چی انکار کونکی پا توحید دا اللہ تعالی وعصوا الرسولانا فرمانی کونکیو دا پیغمبر لو تسوا بهم الارض دا چی برابر دیشی پا دی باندیس مکا ولا یکتمون اللہ نبشی پٹول دی دا اللہ تعالی نا حدیثا یو خبر او یو عمل. مطلب سنے دا کافر چی کل دا قیامت پرز اوی نی کنا چی دا چی کم بے زمانہ کم حیوانات چی پا دنیا کی پیو بل بندی زیادے کر دے کنا نو صحیح مسلم کی حدیث تے وی اللہ تعالیٰ با دا دنیا کی چی یو کرور ساروی پا بیخکر والا باندی کم غزار کری کنا اللہ با دا دوارا را پیدا کی نا دا کرور چی کم دے کنا دی بیخکر والا لبا اللہ تعالیٰ خکر ورکی نا دا کرور لبسو کی بدل بتیوالی نو چې بدل بتیوالی کنا نو بیا با اللہ تعالی وتوی چې سو کوي اوس خارشی نو کافر چې دا حالت اوی نی کنا چې پدای باندې خو نه جهنم شته نه په سزا شته نه په سختی شته کنا نو دا کافر به ارمان کوي چې هو کاش چې زم داسې وي کم از کم نن خو به د عذاب نه خلاص وي کنا نن خو به د سخت ماحول نه خلاص وي نن به کم نن هغه د حالات په ما باندې نو حساب کتاب برا سره نو بس ته یو سایت ته په آرام پروت منو. یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقربوا الصلاة آمنی دیکی گئی تاسو منستاب وانتم سکارا پدا سیال کی چی تاسو پنشکی حتی تردی پوری تعلمو چی پوئی گئی تاسو ما پا اغسبند تقولونا چوائی تاسو. نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردہ دے کنا چی پا مخ کی رکو کی احکامات دا نارینو او دا زنانو او دا مال او د جهاد ذکر شو. نو پدی رکو کی
احکامات د من ذکر کوي ځکه عام طور سره د نکاح د وجنه د بیبیانو د وجنه او د مال د وجنه په دې منځ کې د منځ نه رجحان د انسان بل طرف ته ځي په منځ کې سستی پیدا کیږي نو ځکه الله تعالی دلته کې حکم د منځ کوي چې د خلقو کې هغه رجحان د صلات پیدا شي. نو علما ذکر کوي وای ابتدا د اسلام کې چونکې شراب سکل دا جایز وو نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جو دعوت کړو چې د هغې دپاره صحابه کرام را بللي صحابه کرامو چې کله دعوت وخوړه که نه نو د هغې نه پس به طور مشروب شراب ورته پیش کړل نو چې شراب یې اوس کړل نو د ماښام د مونځ ټیم و خلق صحابه کرام را ولګېدل حضرت علي چې کوم دی هغه یې د ماښام مونځ ته ورمخکې کو نو چې ورمخکې که که نه نو حضرت علي تلاوت چې شروع کو نو د قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دغه صورت تلاوت کو ښه نو چې دغه صورت تلاوت کو که نه نو دا یې وی قل یا ایها الکافرون د لا اعبدو په ځای باندې اعبد ما تعبدون وی ښه اعبد ما تعبدون الله حکم نازل که چې ګوره ای مسلمانانو چې کله شراب اوس کوي که نه نو ګوره مونځ ته مه نږدې کېږئ اکثر یو سړی و که نه هغه وي په قرآن مجید کې مې یو دوه درې خبرې وې ډېرې خوښې دي ښه یو مې پکې دا خبره وې ډېره خوښه ده چې کلو وشربو بس وی خورئ او څکئ ښه خورئ او څکئ وی مخکې نه بل می پکې دا آیت وی چې کمنر هغه ډېر وخت چې فنکحوا ما طاب لکم من النساء بس نکاحونه کوئی وی ښه دا مې پکې ډېر زیات وخت دی ښه او بل وی درېیم مې پکې دا ډېر وخت چې ولا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږئ ګورې وی دا مې ډېر وخت دی ښه د شرابو د حرمت حکم نه و راغلی ښه جي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقربوا الصلاة من نږدې کېږئ تاسو مونځ ته وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې حتی تر دې پورې تعلمو چې پوهېږئ تاسو ما په هغه وینا باندې تقولون چې وایئ تاسو ولا جنوبا او نه په حالت د جنابت کې الا غابر سبیل مګر تېرېدونکي په لاره باندې حتی تر دې پورې تغتسلو چې غسل وکئ تاسو وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچرتی تاسو مرضا بیماران او علی سفر ای په سفر باندې او جاء یا راشي احد منکم یو د تاسو نه من الغایط د زید بی یو د سینا او لامستم النساء یا لاس لګول وی تاسو بیبیانو ته فلم تجدو پس نمومی تاسو ما ان ابولرا فتیممو پس قص کوي تاسو سعیدا طیبا د پاک خاوري فامسحون مسکی بوجوهکم فمخلق پلو سرا وایدیکم پلاسون پلو سرا ان الله بیشک الله تعالی کان دی عفوا درگذر کونکي غفورا بخنه کونکي خپل بندگانو ته نو علما ذکر کوي یو خو مسله دا ذکر شوا چې تاسو چې کم دی کنه د نشي په حالت کې مسترب تمزي بل مسله پکې دا ذکر کیږي چې تاسو یو ځای داسې دی چې التکی تا ته وبنه ملاويږي ٹھیک شوا یا داسې کیفیت ته چې اوبه خوستا د مرض د شدت د هغې یره ده چې یا دا مرض به مې زیات شي د بدن یو عضو به مې ضایع شي یا به زما مرګ پې راشي نو شریعت وایي چې په دغه ټیم کې تا ته د تیمم اجازت دی ٹھیک شوا خو شرط پکې څه دی چې ستا د یو عضو د ضایع کېدو یری یا ستا د مرګ یری نو شریعت وایي په دغه ټیم کې بیا تیمم کولی شي ښه دا نه ده چې ګینې په ژمي کې چې کم نر هغه اوبه یخې دي او تیمم به وکړم نه ٹھیک شو جي په دغه د دغې خبرې حکم پکې نشته ښه او تیمم به څنګه وي تیمم چې کم دی که نه په تیمم کې دوه خبرې ضروري دي یو پکې نیت دی او بل پکې ضربین دی ښه نیت او ضربین ٹھیک شو جی نو دغه تیمم دا د وضو د پاره هم کافي کیږي او دا د غسل د پاره هم کافي کیږي ګورې ښه ٹھیک شو د غسل د پاره هم دغه تیمم کافي کیږي چې تستا د جنابت په حالت کې انسان ته دغه حالت وي که نه نو بس د چې دغه تیمم وکړو بس دغه تیمم چې کوم نه د ده دپاره څه دی دغه د ده دپاره کافي کیږي ښه علما کرام ذکر کوي یو ځلې ښه جي بس پرېږدئ हाँ जी आओ जी बिल्कुल जी बिल्कुल आओ जी चिचा तो ओबरी या बल शर्त में दर सर आओ जी
فامسحوا پس مسکی تاسو بوجوهکم په مخونو خپلو سره بضرب واحد په یو ضرب سره. نو بیا به یو تیمم دو ضربین دي، بس یو خو ګوره تیمم به کېږي په څه باندې؟ په هر هغه څیز باندې چې هغه د جنس د ځمکې نه وي. ګورې ښه، د جنس د ځمکې نه وي، د خاورې نه وي، پاک وي. ګورې په ناپاکه څیز باندې، په ناپاکه ځای باندې تیمم ګورې نه کېږي. ښه ټیک شو. نو چې دوړه پې پرته وي ټیک ته د جنس د خاورې نه دی، د جنس د ځمکې نه دی. خو که چېرته چې کوم نه هغه یو پاک صفا شی وي، یو ځای کې ناست وو نو هغه یې چې کوم نه هغه په شیشه باندې کو، هېڅ خاره پې نه وه، هېڅ دوړه پې نه وه، صرف هغه شرط یې پوره کوم یې داسې نه کېږي. ګورې ښه، چې د جنس د خاورې بلکل ټیک ده. چې خاره پینې جي نو دا دغسې نه کېږي، دا بس هسې سترګې تورولې دي، دا سترګې تور. نو که دوړه پې پرته وي چې ستو کله ضرب ورکې چې ستا لاس چې کوم نه دا خاک آلود چې تا ته ښکاري چې دې سره خاره ده، نو بیا نو چې یو ضرب دې ورکو نو بس په دې مخ باندې به یې راکاږي. او دویم ضرب چې ورکړي که نه نو بیا به په لاسونو باندې چې کوم دی بس در دې څنګلو پورې، بس دا ستا دپاره د غسل دپاره هم کافي دی او بس د اودس دپاره هم کافي دی. ښه ټیک شوه جي. ان الله بیشک الله تعالی کان دی عفوا درگذر کوونکی غفورا بخونکی. الم ترى نګوري ته الذين خلقوا تاب اوتو چې ورکړی شوی دی تا نصیبا یو حصه من الکتاب د علم د کتاب د الله تعالی نه. یشترون الضلالة اخری دی گمراهی لر پیدایت پندی ویریدون اراده لری دی ان تضل السبیل دا چی سشی ان تضل السبیل دا چی واریگی دی دلال دا حقنا. والله اللہ تعالی چی دی عالم و علم لرن کے دی بیادائکم پا دشمنان استاسو بندی. وکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی ولی انکارساز. وکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی نصیرہ مددگار. من الذین بعض دے خلقن ہادو چیودیان دی یحرفون الکلمہ بدلی دی کلام لراب عن مواضعی دخل مواضعنا بتأویل الباطل او بتغیر اللبزی تاویل پکے باطلو کیا ولا الفاظ بدل کنو. وَيَقُولُونَ وَإِذَا سَمِعْنَا وَرِدَلِ مُنْغَا وَعَصَيْنَا فرمانی کون کے منگا وَاسْمَعْ وَاوْرَتَ غَيْرَ مُسْمَعٍ پشاندنا اوریدل شوی وَرَاعِنَا کلمہ دراعِنَا لَيَّن بِأَلْسُنَتِهِمْ پتاولو دجبیر دی سراب وطعنا او عیبون لطول فی الدین پا دین دے اسلام کی سچل بے کو پا دی اسلام دے بیزای اعتراضات کول خواہ. ولو انهم کچرت دی قالو ویلوے سمعنا وریدل منگا واطعنا تابداری کو منگا واسمع واورت وانظرنا نظرک منگتا لکان خیر لهم خام خادا خبر بزیات دا پیدی والا ود دی دا پر پا دنیا کی واقوم او زیات دا ادب او دا احترام والا بوا ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کردے اللہ تعالی پا دی بندی بکفرهم پا سبب دا کفر دا دی سراب فلا یؤمنونا پس ایمان نراڑی دی اللہ قلیلا مگر لگ خلق دا دینا. نو علماء ذکر کی دا یهود شرارتون بداو کنا چی دا پیغمبر علیہ السلام او دا اسلام خلاف پا دی ہر وقت کسنا سا آرام توب بے جوڑ کرے خواہ. یا ایوہ الذین خلقوا اوتوا الکتاب چه ورکڑ شوری تا کتاب آمینو تاسو ایمان ناڑی بما پا قرآن باندی نزلنا چنا دل کڑ دمونگا مصدقا موافقت کون کے دے لما دا پارد آغا تورات ما کم کتاب سردی من قبل مکر دینا انت مسا دا چه محکمونگا وجوہا مخونا پنردها دا چه وارو مونگ دی لرا علا ادباریا پشاگانو دا دی باندی. مطلب سدی اے اہل کتاب اے یہودو پدے قرآن ایمان ناڑی یعنی اللہ قادر دے چی فوری طور سر در تا سزا در کی خواہ. او نلعنهم یا چلانتو کمونگ پدی باندی کما لعنا لکا چی سنگ مسخکڑی مونگا مخونا اصحاب السبتی دا غورت دا خالی والا. وکان امر اللہ دے عذاب دا اللہ تعالی مفعولا واقعی کی دن کے اوراتن کے پنا فرمانانو بندے.
ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنه کوي ان یشرک به دا چې شرک وکړي شي په ذات الله تعالی سره یغفر بخنه کوي لما ما دون ذلك چې علاوه د دې شرک نه لمن هغه چاته یشاء چې وغواړي الله تعالی الله وی شرک دته نه معاف کوم خو د شرک نه ما سوا کومه غلطي چې کړې ده کنه نو د رحمت په بنا باندې کوم رحم وشي نو معاف پې کوم درته خو ګوره شرک الله نه معاف کوي د شرک دا غلطي دومره غټه غلطي ده کنه چې دا الله تعالی وی دغه غلطي ده معاف کوم نه ومن یشرک واچا چې شرک بالله دوا بالله پذات الله تعالی سره فقد پتا کی سره افترا او تر د اسم عظیم یو لوی ګناه ای اقصد د یو ډیر لوی ګناه د اغي اراده وکړه الم ترى يا نقول تيل الذين خلقوا يذكون انفسهم چې پاکي خپل ځانونو لرا چې سوي نحن ابناء الله واحباؤه ومن خد الله د الله محبوبان یو د الله د پیغمبرانو اولاد یو بل الله بلکې الله تعالی یذکی پاکی من یشاء وا چاته چې وغواړي الله تعالی ولا یظلمون ظلم بونه کړی شي په دې باندې پتیلا په مقدار دی او پوستکی ښه د کجوري دا چې کم اډو کوي کنه د دې کجوري د دې اډو کې پمنځ کې یو نری تار وي هغه تا فتیل ویل کیږي ښه انظر اگورا کیف یفترون سرنگ تړل کی دی علی الله په الله تعالی باندې الکذبا درو خبره وکفا به کافر د پاره اسم مبینا گناہ کار چې سکی د الله تعالی په ذات باندې دومره عظیمه خبره دی تړي چې الله تعالی د ذات لپاره د شراکت دعوه کوي الم ترایا ګوريتو الى الذين خلقوا توتو چې ورکړل شوی دیتا نصیبا یو حصہ من الكتاب د علم د کتاب د الله تعالی را یؤمنون یقین کون کی دی بالجبتی په شیطان والطاغوت او په بت پرستی باندې ويقولون وایدی للذین خلقوا کفروا چې کافرن شوی دی هؤلاء دغه يهود او نصارا اهدا زیات په هدایت باندې من الذين خلقوا امنوا چې مؤمنان دي سبیلا د جهتر دیننا نو ربط رکوع د مخک رکوع سره دا دی کنه کہ په مکه رکوع کی بیان د مذمت د یهود او شو نو پدې کې بیان د مذمت د اهل کتابو کیږي چې اهل کتاب هر وخت کې د اسلام خلاف سازشونه کوي دی هر ټیم د خلق په نظر کې د اسلام چې کم قوانین دي د اغي د سپکولو کوشش کوي چې خلق پسنګ د اسلام نه متنفر شي اولئک الذین دا خلق دی لعنهم الله چلانت کړه الله تعالی په دې باندې ومن واسو کې لعن الله چلانت کې الله تعالی په دې باندې فلن تجد له پس نو می ته پارا نصیرا سوک مددگار ام لهم ایشتر دی د پارا نصیب اسم من الملک د بادشاہتنا فاذن پس پدا وقت لا یوتون الناس نو ورکو خلق تا نقیرا په مقدار دی او پست کی علماء کرام ذکر کوي الله تعالی وی دا د دې په اختیار کې څه شی نشته کله د دې په اختیار کې وای کنه نو د دې کجوري د دې اډو کې نه چاپیره یو جیلی غونته کوي چې هغه تنقیر وای ٹھیک شو د کجوري د دې اډو کې نه چاپیره د کوم جیلی جیوی کنه نو علما وای دې کې الله تعالی اشاره دی خبره طرف ته وکړه چې دا دومره یو بے قدر شی دی کچته د دې په بس کې سوي کنه نو د دې نه بدام چانو منطقه دا خو الله تعالی دی چې رزق داغه په قدرت کې دی و عزت هغه څخه دی ذلت هغه څخه دی صحت هغه څخه دی نو بس هغه څه کوي هغه د خلق ته ور کوي یعنی د يهود په اختیار کې کوي کنه نو دای به د الله دی مخلوق ته د دک کیسې ورکړم نو وکړي ام يحسدون الناس دی حسد کی خلق سراب علاما پاسوان دی آتاهم الله چې ورکړي الله تعالی دی تمن فضل د فضل خپلنا نو علماء کرام ذکر کوي وای د يهودو د عناد اغا وجه ذکر کیږي چې د يهودو د عدم ایمان د ټولو نه بنیادی شی دا دی چې دی حسد کوخه او حسد بیداو چې د دې نبوت تا سلسله د بنو اسحاق و بني اسماعیل تولی لاړه دکه د دې تصور داو کنه به چې څنګه الله نور پیغمبران په بنو اسحاق کې را لېږلي دي وې د قصید د اخر زمانه پیغمبر به هم په بنو اسحاق کې راځي د دې خبره وکړه
خو چونکې د نبوت چې کومه سلسله وه که نه، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی بنو اسحاق په ځای باندې په بنو اسماعیلو کې راولېږه. نو چې په بنو اسماعیلو کې راولېږو نو دقه خبره په دې یهودو باندې نه ځایېده. دی وی چې زمونږ نه څنګه د نبوت تا خبره لاړه که. ٹھیک شو جی. فقد پتا کی سراتینا ورکڑا مونگا آل ابراہیم اولاد دے ابراہیم علیہ السلام تال کتاب والحکمت او حکمت واتیناہم ورکڑا مونگ دیتا ملکن عظیما لویا بادشاہی چی سوا حضرت یوسف تے بادشاہی ورکڑے وا، حضرت داود تے ورکڑے وا، حضرت سلیمان تے ورکڑے وا، او پدی بنی اسرائیلو کی وی تقریباً 4000 بادشاہان اللہ را لے گلیو کا. فمنهم پس بعض ردینا من آسوکتی آمن بیهی چی مانی راوڑا پس باندی پدی پیغمبر علیہ السلام باندی. ومنهم او بعض ردینا من آسوکتی صد عنہو چی من شویدی پا ایمان راوڑا لدری پیغمبر علیہ السلام باندی. وکفا بجہنم کافی دے جہنم سعیرا سوزا ان کے دی لراب. ان الذین بشکا خلق کفرو چی کافران شویدی کفرو چی انکار کون کی دی بی آیاتنا دیتنو دمونگرا سوف نسلیہم درد چی داخل بکمونگ دی لرا نار نور دو دختا کل بار کل چی نضجت جلودهم چی اسودی سرمنی دی بدلناهم بدل بکمونگ دی لراب جلودن سرمنی غیرها ما سوا دینا. علماء کرام ذکر کئی کنا وی چی کلا دا جہنمیان جہنم تا اغردول شی نو دا جہنم دا اور چکم دے کنا دا دی دا بدنون بسوزی نو چی دا بدن ولو سوزی کنا نو پا دنیا کی خوچی یو انسان اسوزی نو دے مرشی خو پا جہنم کی پا آخرت کی دا مرگ تصور نشتقا سنگا چل بئی چی یو سرمن اسوزی کنا اللہ بولا پا دی بدن بلا پیدا کی نو چی بلا اسوزی نو بلا با پی پیدا کی. روایت کی راضی کنا وی روزانہ با دے کافر پا دے بدن بندی اللہ 70,000 سرمنی جی کمدن دا با پی پیدا کی او 70,000 ظلب اسوزی کا 70,000 ظلب اسوزی چی یو اسوزی نو بلا نو چی بلا اسوزی نو بلا مطلب دا چی دے تکلیف اگا انتہا بئی کا. اللہ تعالیٰ دے زمان حفاظت کی. لیذوقوا العذاب دا چی اسکی دی عذاب لراب ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کان دے عزیزا غالب حکیما حکمت والذات والذین خلق آمنوا چی مانے روڑے دے وعمل الصالحات یونیک منون کئی سندخلهم ذرد چی داخل بکم دی لرا جنات باغنتاب تجری چی بئیگی با من تحتها الانحار لاندی دونو دین نهرنا خالدین فی آبدا میں شبوشی دی پدی کی مدام لهم دید پارا پیا پدی جنت کی ازواجن بی بیانی بی مطہرتن پاکی کڑے شوید ہر قسم اخلاق رزیلونا دا ہر قسم گند خویونونا دا ہر قسم ناکار سیدونونا خوا وَنُدْخِلُهُمْ داخل بکمم دی لراب ذلن ظلیلا غسوری دا ہمیشہ سیدو تچس چلوئی اگا سوری دا جنت پیخا. ان اللہ بیشک اللہ تعالی یامرکم حکم کی تاسو تا اے حاکمانو ان تؤدوا الاماناتی دا چی ادا کی تاسو حقوق تا مخاصمینو الى اہلها آل دادتا چکم حقدار ویتا. علماء کرام ذکر کئی کنا وی دیکھ اللہ تعالی تعلیم ورکی اغی خلقتا چکم فیصلہ کون کی دی کم حاکمان دی کم قاضیان دی کم دا خلق حقوق دا اغی پا مابین کی فیصلی کئی کنا نغی تا اللہ سوئی ان تؤدوا الامانات الى اہلها دا دی سے دے چے کم اہل دے کم دا دی حقدار دے اغتا دا اغی اغا حق ورکا خوا نو پا گوارے دا فیصلہ ندے دا امانت تے گوارے پدی کے بعد چالحاظ نکی گی خوا پدی کے بعد مالدار او دا غریب او دا خپل او دا پردی جی کمدن اصلی حاض با پکی نکی گی خوا زمانگا اکثر جی کمدن حقا پیسلی پکی دا سی اوشی چاگی که دا خپل او دا پردی طرف تا جوکاو بی خوا خپل طرف تا جوکاو بی پا پردی باندی ظلم بی دا مالدار طرف تا جوکاو بی پا غریب شڑی باندی زیادی تکشوا حالانکہ اسلام مونگا تاسو تاوی چه گواره پیسلی کولو که با دا عدل او دا انصاف نکار اخلی دا خپل او دا پردینا دا مالدار او دا غریب دا دی پا مابین کی با فرق نکی تالا اللہ تعالی اختیار در کرده کنا نا تبا فیصله دا انصاف کے خوا
او نن اکثر په دې معاشره کې چې سکیږي کنه نو خپل پردی د غریب او د امیر په مابین کې فرق دا اکثر دې کمنر هغه دا مسلې د قصې روانې دي نو که چېرته زمونږ په دې معاشره کې دغه بګاړ ختم شو دغه تفاوت ختم شو دغه اونچ نیچ ختم شو زمونږ په معاشره کې به خود امن راشي ٹھیک شو خو دغه اونچ نیچ دا مسله چې کم ده کنه د مونږ تاسو لغونته کې خرابوي او یاد ساتئ وایي چې کله د هټلر چې کم دی کنه مسلسل فتوحات کول کنه نو په دغه ټایم کې د برټش یو وزیر اعظم چرچل به ورته چرچل هغه ته چا پیغام راولېږه چې صاحب زمونږ چې کم فوج دی هغه څه کېږي هغه سر دې په دې چې کم نن هغه شکست خوري وی عن قریب مونږ سیو مونږ چې کم نن هغه شکست خوړو والی یو او زمونږ دا مملکت چې کم نن هغه وي د نازي ګورنمنټ د هغې انډر تلو والی دی هغه ورته وی وی داسې وکئ وی زمونږ د دې ملک د عدالتي نظام وګورئ چې په دې کې انصاف شته هغه لاول یو سروے وکړه واپس رپورټ پیش کړه چې او صاحب زمونږ په برطانیه کې انصاف ته زمونږ عدالتونه چې کمدن هغه د انصاف باندې چلیږي هغې کې بې انصافي نه کیږي ظلم پکې نه کیږي هغه چرچل غیر مسلمه دی غیر مسلمه دی هغه وی چې کلم په دې برطانیه کې لګیا دی انصاف کیږي کنه وی مونږ له چرم وی څوک شکست نشي راکولی چرم څوک شکست نشي راکولی چرم په موږ زبان نشي راتلی ځکه وي موږ د انصاف والا یو نو چې موږ خپله انصاف قایم کو کنه مسلې به ټولې هوارې شي خو که چېرته په موږ کې انصاف نی نو بس خامخا به بیا مسلې راځي نو ښه جي ان الله وَإِذَا حَكَمْتُمْ الْقَلَةِ چې فیصله کوي تاسو بین الناس په مابین د خلقو کې ان تحکموا دا چې فیصله وکړئ تاسو بالعدل په انصاف سره ان الله بېشکه الله تعالی نعم ما یعظکم بهترین نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره ان الله بېشکه الله تعالی کان د سمیعا اوریدونکی ستاسو خبرو لره چې کومه فیصله کوئ بصیرا لیدونکی ذات ستاسو احوالو لره یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی واطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د پیغمبر د الله تعالی واولی الامر او د حاکمانو ستا هغه خلق چې کوم څه دي کم حاکمان دي کم فیصله کوونکي دي عبدالله ابن عباس د اولی الامر معنا کوي په علماو سره وَأُولِي الْأَمْرِ وَغَ حَاكِمَانْ مِنْكُمْ نَتَاسُنَا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ پس کچرت اختلاف راشی تاسو فی شیئن پیو مسئلہ کی فردوه پس واپس کی إِلَى اللَّهِ کتاب دا اللہ تعالی تا والرسول سنت دا پیغمبر دا اللہ طرف تا وَإِن كُنْتُمْ کچرتی تاسو تؤمنون ایمان ناولن کی باللہ پا اللہ پا وحدانیت اللہ تعالی والیوم الآخر پا ورد دا آخرت پاندی نو مطلب دا دے کنا چیو مسئلہ راشی دا اللہ پا کتابی اگورا دا اللہ دا پیغمبر پا سنت باندی اگورا نو کچتا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا پیغمبر او دا شریعت اسلامی کے دا اغی حل موجود نو پا اغی باندی لارشا خو کچتا پاغي کې حل موجودي او توای چې بس شاه منصور تا تم معلوم دی او ما تم معلوم دی بس ګورو به التکی حالانکه خد تخکاری چې دا د الله او د الله د پیغمبر د حکم خلاف زمخه ٹھیک شو زمون خلق د قران او د حدیث خبر علمنو چې پکې زمون فائدې چې پکې زمون فائدې او د الله او د الله د پیغمبر خبره مونږ نه منو چې زمون پکې نقصان ښه ٹھیک شو مونږ صرف د خپل فائدې لټون کیو مونږ چې کم نه د الله او د الله د پیغمبر خبره تبصر صرف برای نام منوخه ذالک دا خبر خیر بهتر دا واحسنو ډیر غوړه دا تعویلا په اعتبار د انجام سره بهترین انجام بددي الله تعالی درکوي کا ټیم دی حاجی زبسی کوي جی حاجی رکو پورا شو جی دعا کوي جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا الله زمون صغیره او کبیره ګناهونه معاف کا
الله زمونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الله زمونږ د ټولو د معافۍ د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الہ العالمین زمونږ د ټولو په زړونو کې د قرآن عظمت او محبت پیدا کا. الله تعالی مونږ ته په حقیقي معنو کې د خپل بندګۍ توفیق را نصیب کا. الله مونږ د شریرانو د شر نه، د حاسدانو د حسد نه، د بنیتو د بنیتینا، د جادوګر د جادوانو، د کوړو د منترو نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله ته زمونږ غربي مونږ د بندګانیو الله مونږ ټول معاف کا. الله مونږ ټول معاف کا. الله مونږ د مصیبتونو، د آفتونو، د پریشانو، د آفات بلیاتو نه الله زمونږ حفاظت وکا. الله مونږ د تاڼو، تحصیلونو، اسپیټالونو، اکسیډنټونو نه وساته. الله مونږ د خرابو مرزونو، د لا علاج بیمارو نه وساته. الہ العالمین زمونږ د ټولو په زندګو کې دینداری راولا. الله زمونږ د ټولو په نظرونو کې حیا راولا. الله زمونږ د ټولو کردار او گفتار کې خپل تابعداري راولا. الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا. الله زمونږ به اولاد له اولاد ورکا. الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا. الله زمونږ د مصیبت زدو نه مصیبتونه لري کا. الله زمونږ د ضرورتمند ضرورتونه پوره کا. الله زمونږ د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا. الله زمونږ د ټولو د حرمین شریفینو مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا. الله د امت مسلمه د ټولو مسافرو حفاظت وکا. الله په کوم مقصدونو چې سفرونه کړی دي باقي تمام مقصدونو کې کامیاب کا. الله د امت مسلمه ټولو مړو ته بخنو کا. الله دې مجلس کې ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله تعالی د دنیا او د آخرت عزتونه، کامیابی، چین او سکون ورته نصیب کا. الله زمونږ د ټولو د معافی، د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الہ العالمین د دې په عمر کې، په رزق کې، په کاروبار کې، په صحتونو کې، په عمرونو کې ولا الله برکتونه واچو. الله د انبیاو، د شهداو، د صدیقینو، د صالحینو گاوند ورته په جنت کې نصیب کا. الله ماته چې چا د دعا ویلې دي ای زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو د پاره درخواستونه کړې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونو د خپل در نه برابر کا. الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل تو رسول کا. الله مونږ ټول ته صحت، عافیت، استقامت را نصیب کا. الله زمونږ په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا. الله مونږ دریا نه وساته. الله مونږ ته د خپل علم نه علم راکا. الله د قران مجید صحیح پوهه را تر نصیب کا. الله زمونږ د ټولو جوړې د خیر او د برکت نه ډکې کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.